ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې په سوات بنیر کې کوم واقعیات راغلي یقیني نه د کتو دي او نه د لیدو دي. هلته چې څوک لاړ شي هغو ته پته ده چې هلته ناسته ولاړه ډېره ګرانه ده. هغه وجه ده چې هلته چې کوم تکلیف په خلکو تېرېږي او بیا خلک د خلکو د یو کس یو غم ته ګوري نو یقیني د سړي زړه جاړي. نو په دې وخت کې که موږ تاسو وګورو نو ماشاءالله پرون چې کومه دی وزیر اعظم شهباز شریف صاحب او د هغې سره فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب چې هغو پرون د سوات دوره کړې وه او هغوی په خپلو لاسونو باندې د خلکو په سرونو باندې شفقت لاس کېښوده او د هغو دپاره مختلف اعلانات وکړه. نو الله دې دوی خوشحاله کړي، د قوم حق دی او دا یې بهترین کار وکړو چې دا د هغه ځای نه راله او د دې خلکو سره ودرېده. دغه علاوه که موږ فوج وګورو ماشاءالله هغه په دې وخت کې د عوام سره برپور ولاړ دی، د هغوی هر قسم خدمت ته ولاړ دی او خدمت کوي، لګیا دي په اینه. دې نه علاوه که موږ مدارس وګورو اکثر خلک د مدارس په حواله سره به خبره کوله چې بس دوی خو صرف الوا ته ورتلي الواګانې خوري یا به بس تشې چاندېګانې کوي چاندې خوري یا به بس دوی صرف ملا که دوړ مسجد تک دا خبرې به یې کولې. خو نن او موږ او تاسو ماشاءالله والله چې نن په بنیر کې که زه ووایم نو د الخدمت فاونډیشن نه علاوه چې په دې وخت کې د کومې پارټۍ زیات خدمت خلک کوي نو هغه به د جمعیت علماء اسلام وي. به تاسو دا د انصار اسلام په شکل کې ښکاري چې هغه لګیا دي شپه ورځ خدمت کوي. د هغې نه علاوه د مردان جمعیت الاسلامي یا مردان بابوزی مدرسې نه پرون چې کومه د هغې نه غټه قافله راغله سره د راشن سره د امدادي سامان او د هغې سره تقریبا 100-200 طالبان چې کوم دی هغه راغلي د خدمت لپاره چې د هغه د دې خټو او د کورونو صفایانې شروع کړي او د هغې سره چاندې هم تقریبا په لکونو چاندې کړې ده. نو که موږ وګورو نو دا مدارس زموږ د بچو تربیت نه بلکې دا موږ په هر مشکل حالاتو کې ولاړي او زموږ د خدمت لپاره ولاړي. نو موږ له پکار دي چې موږ د دې مدرسې مخالفت نه کوو، موږ د مخالفت نه کوو، داسې نه چې دوی ازار راپسې شي او بیا په مختلف شکلونو کې تاسو بیا موږ وینو چې څه کېږي. ماشاءالله د دغه مدرسو خدمات دي په بنیر کې هغه لګیا دي خدمات کوي، الله دې دوی اجرونه ورکړي او یقینا ډېرې خوشحالۍ خبره ده. د دې نه علاوه دغه طلبا دغه علما تاسو یې کوئ چې هغه څرنګه لګیا دي دغه خدمت کې مصروفه دي. که تاسو د سوات مفتي فضل غفور صاحب وګورئ نو هغه هم شپه ورځ لګیا دي د خدمت کوي، منډې تړلې وهي. داسې موږ ټولو د دیر خلک دي که هغه د هر ځای خلک دي ماشاءالله هغوی تللي دي، هر سړی د خپل وس مطابق خدمت کوي او لګیا دی. موږ ټولو له پکار دي چې که زه یم او که تاسو یئ هلته به ډېر خلک زما شان وزګار هم وي. دې وخت کې زموږ تقریبا د سکول چټیانې دي انشاءالله د موږ هم یاده کړله چې په 23 اګست نن نه کېږي خو سبا انشاءالله د خیر څه اراده هم کړله چې موږ هلته لاړ شو د خپل وس مطابق د ځان سره څه د وړو هغه ویوسو او که نور هېڅ نه وي چې کم سے کم موږ هلته پوره خدمت وکړو، د هغو سره لاس واړو. تاسو له هم پکار دي چې په دې خدمت کې حصه واخلئ، ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي. وما علینا الا البلاغ.